ورځ په دې دروازه به چېرته نه یي راغلی ولته بار موږ ته په سړک ودرېږي وایي زه د غریب دپاره لګیم شلک دې ستا په دغه سیاست ولګي دلته د ایم پي اے او د ایم این ایز وي چې سهار کالج ته ځي سکول ته ځي هغه د ځان سره د 5000 روپو لوټ وړي دلته زما یو مورکۍ سره 1.5 روپۍ نشته چې هغه پې د بجلۍ بل داخل کړي دردت وتلې لزغم نورن کیږي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو امید لرم چې ښه به د یحیی ماشوم سره پښتانه را یو شو او مور او پلار ته ورله دا ثابته کړه چې پښتون را یو شي نو د هغه نه غر جوړیږي عاجزانه ریکویسټ درته کوم دا ویډیو لږ وګورئ نو تاسو به پخپله بیا پوه شئ چیرې په دې خاندان باندې څومره تکلیف دی تاسو به کتلي ملګرو په دې اوس دور کې محلات به م کتلي غټې غټې بنګلې به م کتلي خو داسې به مو نه یې کتلي چې یاره اوس هم د 50-60 کالو یو دیوال په دې محله کې ولاړ د دومره وس هم نشته دی چې ځان له یو دیوال جوړ شي دیوال خو پرېږده ملګرو د رزق درک هم په دې کور کې نه لګي کچن دا غټ خلک د دې پخلي دې ځای ته کچن وایي خو چې بیا د مجبوره خاندان کچن وي نو هغې ته کچن نه وایي هغې ته کوډګۍ وایي دا کوډګۍ په دې کې تاسو وګورئ ملګرو دا په حساب یو 2-3 لوښي پراته دي دا لوښي وګورئ خلک به وایي چې نوید به دروغ وایي دا د غوړو ډبه ده په دې کې تاسو ته غوړي ښکاري په دې کې غوړي نشته دا چینک دی ملګرو دې چینک کې چې پرته ده خو هغه سره ده هغې کې پی نشته سوچ کوئ چې په دې کور باندې به څومره تکلیف وي څومره سخته به وي دا کنډر دی په دې کنډر کې زندسري اوسیږي زندسري اوسیږي ملګرو خو د هغوی حالات ډېر زیات خراب دي دا د دوی کمرې دي دروازې پې نشته دا کمره وګورئ دا کمره دا د غریب سړي ژوند کیمرمین صاحب دا چت ورته راواخلې وګوره هی 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 دا زمونږ د غریبانانو کټونه دي دا وګورئ ملګرو دا کټ دی دا حالات دی وګورئ دغه کټ راواخله دا کټ هی هی ژوند دلته هم ژوند تیریږي دا زمونږ د غریبانانو شکور دی وګورئ دا هم د وظیفې روټۍ دی ها دا د وظیفې روټۍ دی دې سلنډر ته وګورئ ملګرو د دې سلنډر نه کیمرامین صاحب رانږدې کړه د دې سلنډر نه به تاسو ته اندازه ولګي چې دا به کله بل شوی دا وګورئ تاسو ته به اندازه ولګي چې دا به کله بل شوی او په دې کې به کله ګیس اچولی شوی دا هغه تکلیف دی دا هغه پیزارونه دي زمونږ د دې غریبانانو په دې پیزارونو کې دا خلک ژوند کوي جمع د جمعې سله ده په دې کمره کې انسانان اوسیږي په دې باندې دروازه نشته د دوی بشترو حالات هم داسې دي چې هغه د کتلو نه دي سوچ کوئ چې د شپې به په دوی دلته څومره سخت وي څومره تکلیف به وي په یخنۍ کې به هسې به هم د یخنۍ نه خوب نه ورځي هلته نار یو لوږې او تندې هم دي د بچو ژوند لړمې کړمې دی او دغه یو زوی دا مشر زوی دی په کټ کې پروت دی دا وګورئ د یخنۍ نه راغونډ شوی دی جمیله څنګه
جمیله بچی خبرې وکړه څنګه ښی هی هی ماشاءالله زمونږ د غریبانانو حوصله وای ښی ما دا هغه حوصلې والا خاوندان دي خو مجبوره شي چې ستاسو سره خپل تکلیف بیان کړي خو دا مور چې ماسخوتن دا بچي ورته راغونډ شي او نهر یي نو سوچ کوئ چې په دې مور باندې به شپه د ژمي څنګه سبا کېږي دا اوږده شپه به په دې څنګه سبا کېږي هسې ذهن کې لږ سوچ وکړئ ځه وایي ښه ګاونډي د الله جل شانه له طرفه یو تحفه وي حسین بھائی خپله ډېر زیات غریب دی په موټرسایکل باندې دغه سویټس کاروبار کوي خو بیا هم د دې غریبانانو سره خپله منډه ترړه او الله دوی له وسیله جوړه کړې دی خاندان له حسین بھائی ورسره منډه ترړه حسین بھائی په دې خاندان باندې دومره تکلیف دی ګاونډ دی ستاسو به هم د شپې خوب نه د دې تکلیف د لاسه بسم الله الرحمن الرحیم نوید ارماني صاحب زه ټول ناول ستاسو شکر گزار یم چې تاسو خپل قیمتي وخت نه دې غریبانو دپاره لږ شان وخت وشو کو دې خلکو آواز اوچته وایي نو الله تعالی تاسو له دې اجر کریم درکړي الله تعالی دې ستاسو د آواز د دې دپاره دغه ذریعه وګرځوي نوید بھائی داسې کار دی چې زه به ته مختصر شان خبرې وکړم بله شپه باران ورېدو یو هفته وړاندې او بجلی نه وه زموږ مورکۍ راغلی او دلته چا صورت حال وکړو ما ته وایي شابه بچې پاسه تارونه خپل وباسه خو هغې ته بجلي سټارټ کړه ورته بجلي هم دوی ته نه وه بجلي وه که میټر ورته لګېدلی الحمدلله خو هغه دغه انتظام یې نه و سپلای نه وای قسم لګا نه لکه بجلی تارونه مارونه دغه لیټونه میټونه ټول ګډ ما ته د خپل کور نه د بلپونه وباسه خو وی لګاوه خدای چې زراغ له مجبور مې کړه دغه بیا ما یو داسې وړه غونډه کې ویډیو موکړه خو چون کې زمونږ الفاظ او هغه شانتي نو خو الحمدلله بیا د خلکو هغه مینه پرې راغله او ډېر خلکو رابطې وکړې بیا زمونږ د ویډیو نه بعد څه ملګري راله سید الله بھائی دي الله اکبر تحریک والا هغې د دې کړکو د دې پلستر ذمواري و چې دا به مونږ کوو خو چونکې یوازې خدا نه دی نور هم ډېر ضروریات دي رزق نشته دی تاسو د نغریه حال وکتو تاسو د کمرو حال وکتو بسترې کټونه د صحن ته وګوره د کور ته وګوره کنډرنما کور دی او دې کې ژوندي خلک ژوند کوي نو زه خو به ټول ناول دا ویم نوید بھائی چې دا د هغه سیاستدانانو ریسپانسبیلیټي جوړېږي چې کوم دې دروازې له اوټ پسې راځي کو هغه ایم این ای دی کو ایم پی ای دی یا د دې دی زه به برابر خلک چې مخکې وروسته د دې علاقې کم خلک تاویږي آیا د دې دا ذمواري نه جوړي چې د خپل ایم پی ای یا د ایم این ای ته دا آواز ورسوي چې زما په حلقه کې زما په ګاونډ کې داسې یو غریب چې دا ستا ذمواري ده چې دا د ضرورتونو ته پوره کړي زه هغې خو لرې چلو آیا د دې ځای لوکل د دې ځای ممبران ناظمانو ذمواري نه ده آیا تاسو په پوټونو کې تاسو دلته خلکو راځي دروازې به ورته وښي اوټ پتې اخلئ د دې غریب په سر باندې تاسو مزې کوئ په اسمبلو کې ناست یې په مطلب په اجلاسونو کې ناست یې په سټیجونو باندې ولاړ یې دا ستاسو سیاست ته یار بهترین سیاست خو زما په خیال چې هغه دی چې ته د خلکو خدمت وکړې د بې لالچه بې لوسې وکړې لومړۍ خبره ته شریکوم چې هغه غریبي در په سر شي که نه نو هر څه به دې جړئ بل ورپسې د بجلی راغلی و ساده ښځه وه راله په جړا شوله مال ولې مو ترورې بل راغلی دی مال څومره دی وایي 1.5 سل مال بل که خلا ډېر روز 25 تاریخ ته پکې الله بیا جمع کړي وایي نه مال راغس نه چې میټر رانه یوسي نو هغه بل بس الله جمع کوله ورته وشو که نه جي خو هغه د دې قسم دغه سر نه مول هغه پریشاني ختمه کړه دونه غم وسو چې په دې غریبۍ کې ما نه میټر وابډه یوسي زه به دې بچو ته په دې تیاره کې څه رڼا کوم را روانه ګرمي ده دلته د ایم پی ای او د ایم این ای زوی چې سهار کالج ته ځي سکول ته ځي هغه د ځان سره د 5000 روپو لوټ وړي دلته زما یو مورکۍ سره 1.5 سل روپۍ نشته چې هغه پې د بجلی بل داخل کړي 1.5 سل روپۍ زموږ بچي د ورځې په چپس او چنچورو باندې خوري او د دې دا سر 1.5 سل روپۍ نشته چې په ځان له بل داخل کړي مړه په کومو سترګو به مونږ الله ته ودرېږو هغه سیاستدان ته وایم چې ته کله په دغه ودرېږې او زه د غریب دپاره راوتم او زه د غریب دپاره لګیا یم په دې مزدور آباد کې ښې څټې شته دی چې هغه د ایم پی ای د ایم این ای سره مضبوط تعلق دی
یو ورځ په دې دروازه به چېرته نه وي راغلی ولته بار موږ ته په سړک ودرېږي وایي زه د غریب دپاره لګیم شړک دې ستا په دغه سیاست ولګي او دا ته چې کوم الفاظ راوباسې د خولې نه په دې دې شړک ولګي چې ته وایې چې زه د غریب دپاره لګیا یم ته د ځان دپاره لګیا یې ته د هغه ایم پي او ایم این اے دپاره لګیا یې چې کوم په اوټ باندې بیا زما او ستا په اوټ باندې مزې کوي ته د هغه ایم پي اے دپاره لګیا یې ته د غریب دپاره دلته زما د غریب مورکۍ سره 1.5 سل روپۍ د بیل د جمع کولو نشته د رزق درک په دې کور کې نه لګي نه غری چې کوم دی هغه شال پروت دی ملګرو زما د الله 10 سپارې قرآن مجید ووایي چې دې خاندان سره ودرېږئ او دا ضرورتمند دي دا ضرورتمند دي سوال درته کوم حسین بھائی خپل نمبر شریک کا زه به مسلمانانو شتمنو ته دا فیل وکړم چې تاسو نو څومره هم کېدی شي دې خاندان سره ودرېږئ ډېر ضرورتمند دی یقین په الله وکړئ چې څنګه بهر باران ورېږي داسې کمرو دننه باران ورېږي تاسو په دې ویډیو کې وکتل چې چتونه سوري دي او زما نمبر دی 0341 91 220 دا زما نمبر دی په دې تاسو رابطه هم کولی شئ او تاسو په دې ایزي پیسه اکاونټ هم دی ستاسو امانت په دې ته کو فرض که تاسو اکاونټ باندې بیلنس د چا نه رالیږئ نو راشي خپله وزټ وکړئ دا ځای ورته لږ شو که چېرته څوک راځي دا د مزدور آباد محله چینه کورونه دي په مزدور آباد تغبې کې واقع ده د کندراتو سره نږدې نو که څوک هم راتګ غواړي دا زما نمبر دی بالکل تاسو یاره دا زوی نمبر یې هم شریک کا اوس به ډېر خلک وایي چې یاره او خپلې نمبر یې پکې شو کوي ملګرو زموږ د دې نمبرو مطلب دا دی چې هغه زوی نشته په دې ټایم کې غریب په مسافرۍ باندې دی نو موږ وایو که چېرته څه راغله نو موږ به د مخې سره دلته راشو او د دې خلکو دا ضرورت په پیسر کو د دې وجې خپلې نمبر یې تاسو شریکو زما د وټساپ نمبر در سره هم ښکاري په دې سکرین باندې هغه هم تاسو ما سره رابطه کولی شئ دا د دې بچي نمبر دی نعمان خان نوم یې دی 0342 73 87 595 0342 73 87 595 تاسو په دې هم کولی شئ دې باندې نعمان نوم دی د دغه زوی چې کوم اوس دې وخت کې په مسافرۍ دی تللی دی د غریبۍ د وجې د مزدورۍ په سوچ باندې میلاویږي به که نه میلاویږي به هېڅ پته نه لګي په مزدور آباد کې دا کور دی تاسو خپله هم راتلی شئ د ځان دپاره درته نه ویم ملګرو که چېرې د ځان سوال وی نو تاسو ټولو به په ما باندې نالت ویلی چې هلکه نوید بهی دا ته څه وې زه د دې غریب خاندان دپاره راغلی یم ستا وس نه کېږي ویډیو ورله شیر کا چېرته یو وسداره له به ورشي یو کس لم چې ورشي او هغه ولې یو تر وړم راوړي د څومره د ثواب کار دی د ځان دپاره نه کوم د دې خاندان دپاره مې دا ویډیو وکړه باقي انصاف په تاسو باندې که شیر کوئ او که نه شیر کوئ زما حق و په ما د بچي په شان حق ته تاسو ته مه ووایئ چې زه د دوی سره وړوکی راغټ شوی ما د دوی حالات کتلي دي زموږ دغه مورکۍ دا هم دماغي کمزورې ده ما د دوی غریبي لیدلې ده او دا زما ارمان و چې زما اواز د دې خاندان په کار باندې راشي ما خپل حق ادا کو د خپل بچي حق مې ادا کو زه د دوی بچی کېږم باقي ستاسو او ستاسو خدای ویډیو ورله په اخلاص باندې شیر کوي که یو لسته کسان راشي او د دې کور دا نقشه بدله کړي او دغه مور او دغه بچي ماړه سملي د شپې څومره دعا به درته کوي د دې دعا تاسو ته احساس هم نه کېږي چې دغه دعا به سره او سپین زر شي ستاسو دپاره ویډیو شیر کوي ما نوید درماني په خپلو دعاګانو کې یا سره تاسو زما په دعاګانو کې هر وخت چېرته هم وي الله مخاد آباد خوشحاله ساته دل وي الله